زما خو د رفیق بھائی سره په دوبۍ کې ملاقات کېدو نو دوی به ډېر ذکر کاوه د انور بھائی نو ما غوښتل چې مایکلي کې کله یو ځای شو نو انشاءالله ویزټ به کوو د انور بھائی خواله نو راغلي و رفیق بھائی هم ناست دی تاسو هم راغلی د هغوی سره ملاقات وشو ډېر خوشحاله شو زمونږ نه چې څونه په دلته کې کنسټرکشن داسې یونیک کېدی شي انشاءالله کوشش وکړو هغه هم د انور صاحب د پترو باندې انشاءالله نو کتونکو ډېرې خبر نه ستاسو کوربه جلال صافي ستاسو په خدمت کې حاضر دی کتونکو موجود د ایس کنسټرکشن کمپنۍ چې کوم آفس دی انور صاحب بھائی سره زموږ په څنګ کې ناست سید باچا بھائی د سوشل میډیا چې کوم سټار دی ته ملاقات شو خوشحالي محسوسه رفیق بھائی ناست دی انور صاحب بھائی ناست دی سید باچا بھائی راغلی دلته د انور صاحب بھائی د دفتر وزټ کړی دی دوی سره خبرې اترې کوو سید باچا بھائی هم خو ډېره مننه چې موږ هم ټایم راکړو ډېره مننه جلال صاحبي ستاسو هم ډېره زیاته مننه تhank you او خوشحاله شو چې ستاسو سره ملاقات وکړو ډېره مننه خوشحاله شي دا راته وایه انور صاحب بھائی لرالی ایس کنسټرکشن کمپنۍ چې کوم اونر دی انور صاحب بلډر دی د هغوی آفس کې تاسو ناستئ نو څه ګڼئ په کوم بنیاد باندې دلته د راتګ ستاسو مقصد څه دی زما خو د رفیق بھائی سره په دوبۍ کې ملاقات کېدو نو دوی به ډېر ذکر کاوه د انور بھائی نو ما غوښتل چې مایکلي کې کله یو ځای شو نو انشاءالله ویزټ به کوو د انور بھائی خواله نو راغلي و رفیق بھائی هم ناست دی تاسو هم راغلی د هغوی سره ملاقات وشو ډېر خوشحاله شو په دې بحث باندې یو چې انشاءالله کوشش کوو چې د خپل وطن د خپل په دې سیمه او خیبر پښتونخوا کې د رفیق سره هم دا خبرې زما هلته هم ډسکس شوي دي کوشش کوو چې دلته کې زمونږ نه چې څونه په دلته کې کنسټرکشن داسې یونیک کېدی شي انشاءالله کوشش وکړو هغه هم د انور صاحب د پترو باندې انشاءالله کوو نو په دغه بحث راغلي چې د دوی اکټیویټیز وګورو د دوی څومره کارونه کړي هغه وګورو نو د دوی سره ملاقات وشي ناسته پاسته وشي نو په دغه باندې د سکرین د لارې سوشل میډیا د لارې هم د دوی چې کوم اکټیویټي د موږ خلک باقاعده تاسو کتلي یا اوس چې په سکرین تاسو ته کوم څه ښکاري تاسو څه وکتل دغه نه چې کتلی مو نه وی خو دلته به ویزټ نه کوم کتلي مو دي د هغې په ترو باندې راغلي وو دلته چې دوی سره ناست دي د تقبې ولس تاسو ګوري انور صاحب بھائی هم ناست دی د کمپنۍ چې کوم اونر دی ایس کنسټرکشن یو بااعتماده اداره ده د ریډیو خیبر د لارې هم موږ خلکو ته کتلي وختن په وختن هم ویزټونه هم کړي نو تاسو دغه ولس ته څه وایي د تقبې ولس ګورئ چې کله زموږ سره یو داسې اداره وي چې هغه اعتماد والا وي بل هغوی سره قابل خلک ورسره وي انجینران ورسره وي هغوی په خپله باندې هم قابل وي پکار ده چې موږ د هغوی نه کار واخلو که موږ د یو چیز بنیاد ږدو که هغه د دکان وي که هغه د کور وي که هغه د بلډینګ وي که هغه د نور مسجد ولې نه وي که هغه هر څه وي موږ راشو اول دوی سره کېنو د دوی نه زده کړه وکړو دوی موږ ته لکه هر څه پرووایډ کوي که نه د کنسټرکشن حوالې سره ټول هر څه موږ ته پرووایډ کړي بهترین دا ده چې موږ ته د خپل هر څه پته ولګي چې آیا په دې باندې به زموږ پیسې څومره لګي دا به موږ ډیکوریشن به څنګه راځي نو بهترین خبره دا ده که تغبۍ خلک زموږ اواز اوري نو ضرور ویزټ وکړئ د دوی افس ته دوی سره میلاو شئ که خپل کنسټرکشن کار شروع کوئ نو ټول نه اول دلته کې راشئ د دوی نه پوښتنه وکړئ چې زه دا کار شروع کوم څه طریقې څه بیا سره شروع کوم نو هغې نه پس که تاسو شروع کوئ نو بهتر به وي ډېره مننه سید باچا بھائی خوشحاله شي رفیق بھائی هم راسره ناست دی د دوی یو پروجیکټ روان دی د ایس کنسټرکشن د لارې دغه پروجیکټ هم فاینل کېدو والې څه کار پکې شوی دی یو هسپتال دی رفیق بھائی تاسو څه وایي د انور صاحب بھائی د کمپنۍ حوالې سره انور صاحب بھائی او ټول نو اول سلامونه چې ستاسو نه پیل نور دي الله دې خوشحاله لري داسې حساب دی چې زمونږ کوم اوس دا پروجیکټ روان دی د هسپتال نو یو خو دا د خوشخبرۍ خبره دا ده د تخبای والا دپاره چې په دې علاقه کې دا څومره خلک دي سپیشلي زنانه نو دا د هغې دپاره د یو تحفې نه کم نه دی بل د دې کنسټرکشن چې انور صاحب په کومه طریقه باندې وکړو په ماډرن طریقه باندې تاسو به لیدلی مي تاسو میډیا والا ګرځئ نو الحمدلله زه د هغې نه نور هم مطمئنه شوم څه چې زما په ذهن کې وو موږ بار ملک کې پاتې کېږو دا زما ملګری دی رور مې هم دی او دا راغلی دی نو د انور صاحب سره خواهش لرو چې زه د ده سره ملاقات وکړم د سوشل میډیا په دغه باندې کتلو بل هلته کې دلته به ما د انور صاحب د خبرې د دا پلانز دا هم شیر کول نو ده خواهش لرو چې زه د ده سره میلاو شم نو انشاءالله په مستقبل کې د دې هم په خپله اراده ده دلته کې د کنسټرکشن نو انشاءالله تعالی هغه هم د انور صاحب بھائی په ترو باندې کېږي او تاسو تپوس وکړو د انور صاحب د کنسټرکشن باره کې نو زه بلکل مطمئن یم
په دې انور سید پسې ما پشي شا کسان لګولي چې یاره د کوالټي د چې کوم میټیریل استعمالوي نو الحمدلله 85,000 یا 80,000 روپۍ زما پټه خرچه کېږي خو لکه ما ته چې کوم رپورټ میلاویږي هغه پازیټیو وي جی جی نو زه ډېر زیات مطمئن یم صحیح خوشاله شي مهرباني انور صاحب به خیره کې سوي مختصر شانتي دغه کتونکو ته سید باچا به مرغله ربيع به مرغله تاسو واپس ته تاسو سوي جی نو یو جهان مننه جهل به تاسو بیا سید باچا به چې موږ دونه قیمتي خپل وخت راغورکټ به شو دی خو بخپل بار دی یا 12-13 دن لدا دی رال سبا نه بل ورځ بیا فلایټ دی نو زه اخره کې کتونکو ته دوی چې پس ټایم موږ جلاله په مردار جلد مردان باندې زموږ ريجستره کپنی دا او موږ تاسو ته د کور د جوړولو مخکې تاسو کور خایو لکه د شروعات نه مخکې تاسو ته موږ تاسو کور خایو چې تاسو کور با تاسو بلډینګ تاسو کمرشل زین د قیمتي 15 مرله شپږ مرله زین دي هغه تاسو ته د جوړولو نه مخکې موږ خو باغی کې سمستری کې سمسلې نو هغه تاسو مخکې کلیر کړئ از نه بعد وخت کورونه جوړ شي بیا سړی هغه کې توړ پوړ کې داغه هغه سمسلې داغه روم څنګه راځي داغه کچن داغه واشروم داغه کارپور جو نو قیمتي زین دي زمونږ د دفتر د مقصد دا دی که زمونږ اوسه پورې جال به 18 سال ما په موبایل باندې دا وګو دا ما د کپنې د رجستر کو دا اپس مطلب دا چې تاسو راشه سرویس تاسو زه فری درکوم د نقشې د 3D دا ماته فری دی که تاسو یې بار کوي نو 80,000 1 لک به 3D تاسو نه دي هغه تاسو له فری درکوم تاسو کو چینج کوي هغه تاسو طرف زموږ فری دی باقي به تاسو تاسو پروجیکټ مونږه جوړېدونه مخکې به تاسو ته خایو چې تاسو بالکل شو ورشه دا نه بعد به کو صحیح ډیر مننه کتونکو سید باچا به د سوشل میډیا یو زلنده ستوره د ډیر وخت نه په سوشل میډیا باندې ګورو ډیر خولي پروګرامونه کوي ډیر خولي ویډیوګانې کې د پښتنو د پاره ډیر سکړي نو دلته د دفتر ته د دوی دراتک مقصد دغه چې یاره موږ ګورو د دوی اکټیویټي نو دوی مطمئن دي د اس کنستراکشن کمپنۍ نه د تخوی ولس په نوم چې دوی کم پیغام تاسو له درکو نو دغه هم تاسو مخکې کتونکو سره شیر کړئ تاسو بالکل لاتلی شي اس کنستراکشن کمپنۍ ته یو با اعتماد اداره ده تاسو له هغه سہولت درکې چې هغه په نن سبا دور کې په جدید تقاضو باندې بالکل پوره دي نو بالکل په سکرین نمبر هم چلیږي 0345 80 520 تورو پلازا کې په سیکنډ فلور باندې انور سید به سره تاسو بالکل ملاقات کولای شئ دوی په ست ترغه پر خپل قربه جلال ساتي له اجازه ورکړي خاطبات او بریالي سي د الله